الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ډیر زیاتو خو عزتمندو په دې دنیا کې چې انسان اوسېږي نو د هر انسان د ارمان چې زه کامیاب شم او ماته دې کامیابي حاصل شي. خو کله کله موږ ته شیطان یا زموږ نفس دا خبره وایي چې که ته کامیابي غواړې د بل سړي د ناکامۍ سوچ وکړه چې ستا مقابله کې دا بل سړی ناکامي نو ته به هلته کامیابي. که ته عزت غواړې نو اول د دې بل سړي بېعزتي وکړه نو تا ته به عزت میلاو شي. حالانکې دا منفي سوچ دی. دیني سوچ دا دی او الله رب العالمین چې په کوم سوچ باندې خوشحالیږي او دین چې زموږ نه کومه تقاضا کوي نو هغه دا ده چې د خپل عزت دپاره د بل ذلت ضروري نه دی. د خپلې کامیابۍ دپاره د بل سړي ناکامي ضروري نه ده. شریعت موږ ته دا وایي چې که ته ځان کامیابول غواړې د بل سړي د کامیابۍ سوچ وکړه. د دغه وجې نه رسول مهربان صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خیر الناس من ینفع الناس، بهترین خلک هغه دي چې دا نور خلکو ته نفع ورکوي. او چې کله نور خلکو ته نفع ورکوي نو الله به دله نفع ورکوي. او د نبي علیه السلام د ډېر شی روایت او احادیثو نه معلومي چې کوم انسان د بل سړي د بل انسان د بل مسلمان ورور د کامیابۍ سوچ کې الله رب العالمین دی کامیابی. او د دغه وجې نه اسلام نبی علیه السلام فرمایل چې الدین والنصیحه، دین چې کوم دی دا خیرخواهي نوم دی. ته بدخواهي په زړه کې چاته نه ساتې چې ته به چاته خیرخواهي ساتې. او رسول الله چې کله ګوره په غار حرا کې په اولنۍ وحی نازله شو، نبی علیه السلام د فطرت مطابق ډېر زیات ویرید او واپس شو. خدیجه رضی الله عنها خواله راغی نو خدیجه رضی الله عنها ته ویې په ما باندې کمبل راخور کړو، زما باندې خپل جان یره ده چې زه کېدای شي زما نه روح وخیږي. خدیجه رضی الله عنها چې نبی علیه السلام ته تسلي ورکولو نو په هغې کې هم ټول له خیرخواهي خبرې وي. وایي ګوره الله به تا نه ضایع کوي، لا والله لا یخزیک الله، ته به چېرته الله نه ضایع کوي، ته به همیشه دپاره په عزت کې، ته به چېرته رسوا نه شي. ولې؟ ځکه چې انک لتصل الرحمه، ځکه چې ته رشتې پالې. وتکسب المعدومه، او ته د هغه خلکو سره تعاون کوې چې کوم بېدسته خلک دي. وتحمل الکل، او ته د بېکسه خلکو بوجونه اوچتې. کومو خلکو چې څه کاروبار نه وي ته هغې له د کاروبار غم کې انتظامات ولکې. وتعین علی نوایب الحق، او د په کومه خلکو چې تکالیف راشي مصیبت پرې راشي نو ته په هغې کې د هغې سره تعاون کې. نو دې وجې نه ورته خدیجه رضی الله عنها وویل تا به الله نه ضایع کوي. نو ګوره په دغه کې هم ټول له خیرخواهۍ خبرې دي، ځکه چې نبي علیه السلام د خلکو دپاره خیرخواه و، د خلکو نفع یې لټوله، د خلکو د فایدې کارونه به یې کول. نو ځکه ورته خدیجه رضی الله عنها وویل چې تا به الله چېرته هم نه ضایع کوي. بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله مسلمان خپل مسلمان له دعا غواړي سي د غایب دعا د غایب دپاره ډېر زیاته قبلیږي. خو رسول الله دا مو فرمایل چې کله انسان د یو خپل غایب مسلمان ورور دپاره دعا غواړي او هغه ته پته نه وي نو د ده په سر باندې یو فرشته ولاړ او چې دی څه دعا د خپل ورور دپاره کوي نو دا فرشته ورته وایي چې ولکه بمثله، ستا دپاره دې هم دقه څه دا کوم چې تر مسلمان ورور دپاره غواړي. ګوره زموږ دعا به یا قبلیږي یا نه، خو فرشته چې ولاړ وي زموږ لپاره هغه دعا غواړي نو د دې معنی دا چې موږ بل مسلمان لپاره دعا غواړو زموږ دا دعا به ډېره مؤثره شي، ځکه چې فرشته موږ له بیا غواړي او الله خو د فرشتو دعا نه رد کوي. نو دغه هم اصل کې خیرخواهي ده د بل مسلمان لپاره. نو الله رب العالمین د هغې په مقابله کې تعالی هم د هغې خیر درکوي او نفع دله درکوي، ځکه چې ته بل مسلمان د خیر سوچ کوي هغه ته پته نشته. نو لہذا موږ له پکار چې موږ د بل مسلمان خیرخواهي ولټو. چې کله موږ خیرخواهي لټو نو بیا به الله موږ له عزت راکوي، نفع به الله کوي. او الله خو ډېر سخي ذات دی، ډېر زیات عظیم ذات دی. په حدیث کې راځي چې قیامت په ورځ باندې یو مسلمان د هغه به یوه نیکي کمه شي او دی به د هغې په وجه باندې د بخشش نه منع شي. نو دی به ګرځي چې ما له یو کس یوه نیکي راکړي چې ما الله وبخښي. دی به ګرځي ګرځي یو کس به له مخې ورشي وایي چېرته ځي؟ دی وایي یوه نیکي غواړم، که دا یوه نیکي ما ته میلاو شي نو زه به جنت ته ځم، که راته میلاو نه شي نو جهنم ته به ځم. هغه څه به یوه نیکي صرف نور به اوسنۍ
هغه به ورته وایي بس زما را یوه نیکي ده دا ته واخله زه بیا سم جنت ته نشم تللی بس ته یې واخله ته پې جنت ته لاړ شي ما خوا سم یوه نیکي نور مې ټول ګناهونه دي وایي دی به الله ته واپس شي چې کله د الله خواله لاړ شي الله به سره د علم نه تپوس کوي چېرته دې پیدا کړو هغلته یو کس و هغه الله کړه یوه نیکي وسوه هغه سړي پسې به دی لاړ شي نبي علیه السلام فرمایي چې الله به ورته وایي چې لاړ شي هغه سړی راوله هغه چې کله راولي الله به یې تپوس وکړي دا ولې داسې چل وکړو هغه وایي یا الله زما څخه یوه نیکي وه چې مې جنت ته نشم تللی او جهنم مستحق یم دلې مې ورکړه د کار خو پې وشي که نو الله دومره سخي ذات دی الله به وایي بس د دومره سخاوت څخه چې تا دومره سخاوت وکړو بس ته مې جنتي کړې او دا مې جنتي کړې ور دا ولې ځکه چې دغه مسلمان دی بل مسلمان خیرخواهي ولټوله د هغه د خیر سوچ چې خیر د زه خو پیسې هم نشه تللی هسې رانه خرابي هم چې دله ورکړم دته خو پیدا ورسي که نه نو موږ او تاسو له پکار چې موږ مثبت سوچ پیدا کړو موږ د خلکو د فایدې سوچ وکړو د نورو خلکو د نقصان سوچ ونه کړو چې کله موږ د بل مسلمان د فایدې سوچ کړو الله موږ له فایده راکوي نو دا یو څو خبرې وي پکار چې موږ په دې باندې سوچ وکړو عمل وکړو چې موږ کې څومره خیرخواهي ده نو الله رب العالمین موږ له هم هغه شانتي کامیابي به راکوي الله چې زموږ نه چا د څومره د خیرخواهي سوچ کوو الله به زموږ د خیرخواهي سوچ کوي نو الله رب العالمین په یو څو خبرو باندې عمل کولو